که څوک د دشمن نه تنګ وي یا څوک د ګاونډي نه تنګ وي یا کلي کې داسې یو سړی وي چې د هغه نه سړی تنګ وي یا بعضې وخت کې موبایل باندې خلک په زول رنګونه کې خلک تنګوي. د دې ټولو خلکو نه د بچاوي دپاره ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله ساته. الله پاک دې موږ او تاسو د چا محتاجه کوي نه. الله پاک دې موږ او تاسو د خپلې بندګۍ د خپل اطاعت محتاجه ساتي. په دنیا کې چې څونه خلک اوسیږي نو داسې یو سړی به نه چې دغه دشمن نه. نو بعضې وخت کې انسان دا د دشمنۍ نه تنګ وي. یو ځای کې دشمني وشي بل ځای کې وشي نو د هغه دشمنۍ د وجې نه یو کلی پرېږدي، بیا چې بل ځای ته لاړ شي هلته هم دشمن نه پرېږدي، بهر ملک ته لاړ شي هلته هم دشمن نه پرېږدي. نو چې کوم سړی د دشمن نه تنګ وي نو هغه له پکار ده چې دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله العزیز د دې په برکت سره به دا سړی د دشمنانو نه بلکل په امان باندې وي. انسان چې کله کور سازي او دی وایي زه دا کور سازومه نو لومبیا سوچ دا کوي چې کوم ځای کې زه کور ساز کړم او کوم ځای کې ځای والمه. نو په داسې ځای کې انسان کور سازي چې هغه ځای کې ګاونډي دا ټیک وي. سړی د ګاونډي د شر نه په امان باندې وي. ښه ګاونډیان ښه ګاونډ هر سړی لټوي. نو چې کوم سړی د خرابو ګاونډیانو سره وابسته دی او د هغوی د شرونو نه تنګ دی، د هغوی د ماشومانو نه تنګ دی او دغه شان جنګ ببر ګاونډیان دي، سړی ته بلکل سپېږموله راغلی دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله العزیز د دې په برکت باندې به فرمان برداره شي. یو سړی کلي کې هسې د چا نه تنګ وي یا مه هیله ورځي خبرې ورته کوي یا څه نقصان ورته ورسوي، یا یو سړی داسې دی چې موبایل باندې خلک تنګوي، یو کس ورته رنګ وکړي بل ورته رنګ وکړي په زول تنګول کوي. نو د دې ټولو خلکو نه د بچاوي دپاره یوه زبردسته عمل دی. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. وظیفه سورة الکوثر ده. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. نو دې ځای پورې به ما ورته یو پېره ووایو، بیا به د هغې نه بعد ان شانئک هو الابتر دا بیا سل پېرې ووایو. د دې مطلب دا دی ان شانئک هو الابتر، ستا دشمنان به الله پاک غرق کړي، تا به ترې خلاص کړي. نو چې کله موږ دا ان شانئک هو الابتر دا سل پېرې ویلې نو بیا به د هغې نه بعد اوږده دوا وکړو، یا الله پاک د ظالمانو نه بچ کړي، یا الله پاک د شریرانو نه بچ کړي، یا الله پاک د حاسدانو نه بچ کړي، یا الله پاک زموږ دا ګاونډیان دا صحیح کړي چې جګړې مګړې را سره نه کوي. دغه شان یا الله پاک دا څونه دشمنان دي څونه دشمنۍ دي دا ټولې په ورورولۍ باندې بدله کړي. نو چې کله موږ دا وظیفه وکړله ده نو انشاءالله العزیز او د هغې نه بعد موږ دعا وکړله بیا تاسو تماشه کوئ چې څنګه زما او ستا ژوند دا بدلېږي. د دې وظیفې اجازت دا ټولو خلکو ته دی. څومره خلک اوري هغوی ته اجازت دی او ګرځئ او مزې کوئ. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.